یو صحابي له پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم یو ذکر ورکړو یو وظیفه ول ورکړه دغه صحابي دومره مالدار شو چې وګ ورځ پس رالی او پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ته فرمایي د الله رسوله پیسې کم ځکه دما دون پیسې د ما سره دومره مال او دولت د کم ځکه کېدما پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم دا کم الفاظ دي دا کم وظیفه را کوشش وکړي په خپل موقع د غرنګ مرګرو سره هم شیر کړي زمونږ هغه غرونه خويندې چې هغه ډیر زیات د غربت سره مخ دي هغه په دې وظیفه باندې عمل وکړي الله پاک د هغوی نیستی الله پاک د هغوی غربت غریبی ته ختم کړي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د ډیر زیات بهون کی او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته امید در کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک الله پاکم خوشاله آباد ساته الله پاک دې زموږ استاد ټول مسلې راحت مکي الله پاک دې زموږ استاد ټول حاجات د پوره کی زه گواهی ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته او جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او رسول دی او اخري نبی دی الله پاک دې زموږ استاد ټول مسائل ختم کی او ټول پریشانی د الله پاک زموږ ختم کی او پمنګ تاسو ټول کې چې څومره هلکه غریبانان دي الله پاک دې هر سړی محترم او دامالدار کی نن چې کوم زموږ وظیفه را دا وظیفه ډیره زیات اغلا ده او د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم حدیث ته فرمایي چې یو صحابي را لې او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایل د الله رسول ډیر زیات غریب ما دنیا زمانہ مخړولې ده دنیا مال ځان راکې نو ډیر زیات خواري کوم ډیر زیات کوشش کوم سو کمزو د زمار سوها چې دنیا ما پسې شي مال او دولت د ما پسې شي پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ته فرمایل وای تا د پرشتو تسبیحات ور کړی دي څه تا ته پته نشته د پرشتو کوم تسبیحات دي دغه پرشتي دغه تسبیحات کې الله پاک هغه له دې په ځای باندې دې په توپیل باندې په برکت باندې رزق ورکړي دا وظیفه تکوا الله پاک بستا مال او دولت کې په رزق کې دا برکت واچي محترم کو تاسو واړی چې الله پاک دې تاسو مالدار کړي الله پاک دې تاسو کاروبار کې برکت واچي الله پاک دې تاسو په نوکری کې الله پاک دې تاسو په روزګار کې برکت واچي الله پاک دې تاسو په دیاړي کې برکت واچي دا وظیفه مستاسو لپاره ده ډیره بهترین اعلی او ډیره زیات او ذمہشار وظیفه را په خپل موقع مرګرو سره هم شیر کړي وظیفه محترم ده چې کله تاسو رسار موس کوي دا غینه مخ کی که سنتو کوي د سنتو او د فرض میس کې دا وظیفه را سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وبحمده استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وبحمده استغفر الله دې صحابي دا وظیفه وکړه یو هفته بعد رااله او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د الله رسوله دونه پیسې در سره دومره مال او دولت در سره وسې کوم ځکه کېدم زه را سنشته چې کوم ځکه کېدم محترم دا وظایف دی او د دې برکات دی چې کوم ځکه د انسان عقل دا کار پری دی کوم ځکه د انسان ذهن کار پری دی اغه ځین محترمو د وظایف او چې کوم طاقت دی دا کار شروع کړي نو کومه د وظایف کو نو الله پاک به زموږ استاد پروزي کی الله پاک به زموږ استاد کاروبار کی الله پاک به زموږ استاد نوکری کی به دیاړي کی دا محترمو ضرور برکت اچي یاد ساته محترمو جنن زموږ وظیفه دا شولا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو صحابي له د مالداري حواله سره وظیفه ورکړه دغه صحابي یو هفته د وظیفه وکړه به رااله او نبی اسلام ته دونه مالدار شوم چې اوس کم ځای پیسې کېدما نو سوال پکار دی د سحر د مانځنه بعد محترمو سل پیری سبحان الله العظیم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وبحمده استغفر الله دا ویل پکار دی ان شاء الله العزیز دې په تو پیل الله پاک موږ تاسو ټول مالدار کی الله پاک به زموږ تاسو ټول مسلې ختم کی الله پاک به زموږ تاسو ټول حاجات دا پوره کی نو کوشش وکړئ چې وظیفه سره مخکې شیر کړئ او